أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. د اورمړو او د ګردو نواه مشرانو کشرانو حاضرینو غایبینو، لکه څرنګه تاسو ته معلومه ده چې زه موجوده په کوم منبر باندې ناست یم، زه د دې مستحق او د دې لایق خو نه یم، ځکه چې د دې منبر د پاره ډیر غټ علم او ډیر غټ جرأت پکار دی. خود والد محترم مفتی محمد منیر شاکر شهید رحمه الله د غیر موجودګۍ د وجنا زنن د مشرانو په مشورې باندې د مفتی صاحب په منبر باندې ناسیم. ضمیر مالت اجازت نه راکې د دې ځای پکې ناستو باندې، خو زما د والد محترم چې کوم میشنو دا غي میشن د پرې خوستو اجازت هم نه راکې. زما والد محترم به د دې ځای نه د دین او قرآن دعوت چلولو، او چون کې نن هغه شتنه الله ډیر په درون استقبال باندې ځان تر وغختلو. دا دنیا خود سیدا که انسان هر څومره معزز او هر څومره غټي مرتبه والا شي، نو الله تعالی یو مقرره نیټه ورته یې خوي چې الله تعالی هغه نیټه پوره شي نو بنده ځان لره وغواړي. نو چون کې د هغې د وجې نه زه نن په دې منبر ناست یم. بهر حال زب خپل مقصد تراشم چې کم مقصد زمون د والد محترم او زمون د ټولو مسلمانانو دی. لکه څنګه تاسو وړاندې ما قرآن یو آیت پیش کړو، لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. زما خګورونو دا چې کومه نقطه ویم په دې نقطې باندې غور وکړئ، دې کې ډېره غټه فلسفه پرته ده. دا زمونږ خپل علم او زمونږ خپل فهم نه دی، بلکې دا زمونږ د والد محترم برکات دي چې زنن په دلته ناست یم او تاسو قرآن د آیت وضاحت کومه. د کوم آیت چې ما تاسو وړاندې ولستلو د دې معنی به زه هم سره سره د تلاوت کوم چې تاسو پوه شئ. خو په دې نقطې باندې غور وکړئ، ډېر غور نقطه ده. لو کان فیهما کچری وې پزمکا او اسمان کې د فیهما کې چې کوم ضمیر دی دا د تسنیه ضمیر دی، دې کې اشاره اسمان او زمکې ته ده. نو الله په خپل کلام کې فرمایي لو کان فیهما کچری وې په دې زمکا او اسمان کې آلهتون نور خدایان علاوه د الله نه نور خدایان چې په دې زمکا باندې وې او په اسمان باندې وې، نو د دې نتیجه بسوا الله وایي چې الا الله د الله نه علاوه کچری په دې باندې خدایان موجود وي، الہ موجود وي، نو په دې باندې بسوي نتیجه به سوي لفسدتا، په دې کې به فساد وي. مسلمانانو نن تاسو په خپل معاشري کې سوچ وکئ، په خپل معاشري کې په خپل کلی ملت کې او په خپل وطن کې سوچ وکئ. آیا د قرآن دا آیت دروغ وایي که زمونږ مسلمانانو ایمان صحیح نه دی؟ قرآن خو ښکاره ویلی دي، الله خو ښکاره ویلی دي لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. کچر زمانہ علاوه په دې ځمکه او په دې اسمان کې بل الہ وې نو لفسدت فساد بوي. نعوذ بالله زه خدا نشم ویلې چې زما قرآن دروغ وایي، زما کتاب دروغ وایي، زما رب دروغ وایي. خدا ویلې شم چې موږ په غلطه روان یو.
ځکه چې قرآن خو ښکاره خبره ختمه کړله وی ویلې کچری د الله نه علاوه په دې ځمکه او اسمان باندې بل اله وې نو فساد به وې مسلمان وګوره نن فساد شته که نشته زما او ستا په معاشرې کې فساد شته که نشته ظلم کیږي او که نه فساد دی او که نه بې ګناه خلک وجل کیږي او که نه ظلمونه کیږي او که نه نو چې ظلمونه هم کیږي فساد هم شته دی او مونږ مسلمانان زمونږ دا ایمان دی چې الله دروغ نه وایي نو معلومه دا شوله چې مون خدایان ټاکلي دي په دې ځمکه باندې مون خدایان ټاکلي دي معین کړي دي خاص کړي دي الله نه علاوه ځکه فساد په دې ځمکه کې دی ځکه فساد په دې ځمکه کې دی ځکه چې د الله د دې کلام نه خطا مونږ روان یو الله خو خبره ختمه کړې ده چې زمانه علاوه وې خو اے مسلمانه چې تا نه وي ټاکلي دا فساد څه کوي او دا واضحه خبره ده ستاسو ټولو ته چې نن سبا فساد اسمان سره لګیا دی خبرې کوي صرف د دې د وجې نه چې مونږ ځان ته خدایان ټاکلي په ځمکه باندې او خدایان هم ټاکلي خو په مختلفو شکلونو باندې ټاکلي دي چا د پیر په شکل کې خدای ټاکلی دی چا د مرید په شکل کې خدای ټاکلی دی چا د مولا په شکل کې خدای ټاکلی دی چا د مفتی په شکل کې خدای ټاکلی دی چا د خپل مشر په شکل کې خدای ټاکلی دی چا د خپل قائد په شکل کې خدای ټاکلی دی دا خدایان یې ټاکلي دي ځکه نن څوک په قرآن باندې نه راټولېږي ځکه نن چې کوم د قرآن خبره مونږ دروغ زمونږ په نسبت باندې دروغ کېږي زمونږ دا ایمان زمونږ دا عقیده ده چې دا قرآن رښتونی کتاب دی او زمونږ ټول رب العالمین یو ذات دی خو نن فساد ډېر حد پورې تللی دی صرف د دې وجې نه چې د دې قرآن د آیت مفهوم مونږ پخپله غلط کړی دی مو خدایان ټاکلي دي نن سبا ته وګوره الله تعالی په قرآن کې صفا واضح اعلان کړی دی چې زمونږ د انسانانو او زمونږ د دې مخلوق څه مقصد دی څه غرض او آیت دی چې الله پیدا کړي دي اے مسلمانه ته اول په دې خبرې سوچ وکړه چې انسان یو ادنا مخلوق دی دا چې کله یو شی جوړي یو شی له وجود ورکوي یو شی له شکل ورکوي یو شی له وجود پس مکه د خدای ورکوي نو هغه څه د عرض او څه د مقصد نه خالی نه وي نو سوچ وکړه په دې خبره باندې چې الله ډېر لوی ذات دی هغه ذات به انسان څنګه بې مقصده پیدا کوي هغه ذات به انسان څنګه بې مقصده دې دنیا ته رالیږي قرآن واضح اعلان کړی دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما نه دی پیدا کړی جن او انس مگر د خپل بندګۍ دپاره اے مسلمانه ته د چا بندګي کې تا ځان ته خیال کړی دی که تا چېرې د دې رب بندګي کولی ته به دې حد ته رسېدې قرآن خو ښکاره دا اعلان کړی دی که چېرې تا ایمان او ستا په دې قرآن باندې ایمان وې نو ستا به په دې دنیا باندې حکومت وې وګوره زمونږ تاریخ وګوره زمونږ د صحابهو متعلق چې کومې خبرې لیکلې شوي دي په دې بحث کې نه ځو چې صحیح دي که غلطې دي خو دا خبره زه ضرور کومه چې وګوره چې خلک د صحابهو متعلق کوي د بعضو صحابهو متعلق چې هغه په نیمه دنیا باندې پوره دنیا باندې حکومت کولو والله چې هغې ټایم کې ټینک نه و والله چې هغې ټایم کې ډرون نه و والله چې هغې ټایم کې ټیکنالوژي نه وه هغې ټایم کې څه شی و مسلمانه تاسو نه جواب غواړم خالص قرآن او قرآن په دې معنی نه و چې دا نن سبا په کومه معنی دی چې په جومات کې په المارۍ کې پروت دی په کور کې په المارۍ کې پروت دی بلکې قرآن په هغه زمانه کې په دې معنی باندې و چې سینو کې سره د حفظ او سره د عمل او نن زما او ستا معاشره زه دا نه یم چې قرآن مې یادوئ قرآن زمونږ کتاب دی مونږ به یادو مونږ سینو کې ځای ورکو ډیر معزز او ډیر د غټ ذات کتاب دی خو دا خبره ضرور کومه چې افلا یتدبرون باندې به تاسو فکر ولې نه کوئ په دې خبره تاسو غور ولې نه کوئ قرآن خو ښکاره ویلی چې تاسو تدبر ولې نه کوئ په دې قرآن باندې خو اے مسلمانه نن ستا حافظ درشمې سپارې پورې قرآن یاد کړي تراوی پړاوئ همدغه شانتي ځای په ځای تلاوتونه کوي خو په والله ته دې د آیات تپوس وکړه د صحیح معنو باندې دله به آیات نه ورځي صحیح معنا مفهوم به نه ورځي